بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، لا تقولوا راعنا موایې لفظ راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا او وایې چې انظرنا او واورئ خبره په توجه سره. وللکافرین عذاب علیم او د پاره د کافرانو عذاب دی دردناک. ما یود الذین کفروا نخوخی هغه کسان چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه، وللمشرکین او نه د مشرکانو نه، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم چې نازل شي په تاسو باندې څه خیر ستاسو د رب د طرف نه. والله یختص برحمته من یشاء الله خالص کوي خپل رحمت هغه چاله چې خوښه شي. والله ذو الفضل العظیم الله د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کوو مونږ یو آیت او ننسها او یا یې هیرو د خلکونه، نأتی بخیر منها نراوړو مونږ بهتره د هغې نه، او مثلها یا پشان د هغې. الم تعلم آیا تاسو نه پوهیږئ ان الله علی کل شیء قدیر چې بېشکه الله په هر څیز باندې قادر دی. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض آیا تاسو نه پوهیږئ چې بېشکه الله لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې. وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر نشته دی ستاسو دپاره سوا د الله نه څوک دوست او نه مددګار. ام تريدون تسألوا رسولکم آیا تاسو غواړئ چې تپوس وکئ د خپل رسول نه، کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوسونه شوي موسی علیه السلام نه مخکې د دې نه. ومن یتبدل الکفر بالایمان او هغه څوک چې بدلی کفر په ایمان باندې، فقد ضل سواء السبیل یقینا بېلارې شول د نیغې لارې نه. ود کثیر من اهل الكتاب خوخی ډیر د اهل کتابونه، لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې واپس کی تاسو وروسته ستاسو د ایمانونو نه کفر طرف ته. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق د وجې د حسد نه چې دوی د خپلو ځانونو د طرف نه دی وروسته د هغې نه چې ښکاره شوه دوی ته حق. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بامره نو عفه کوه او مخ واړوه تر دې پورې چې راولیږي الله فیصله خپله. ان الله علی کل شیء قدیر بېشکه الله په هر څیز باندې قادر دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة منځ قایم کئ او زکات ورکئ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله او هغه چې مخکې لیږلي دي تاسو د خپلو ځانونو دپاره څه نیکي نو تاسو به بیا مومئ د الله سره. ان الله بما تعملون بصیر بېشکه الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة او دوی وایي چې هرګز به داخل نشي جنت ته الا من کان هودا او نصارا مګر هغه څوک چې وي یهودیان یا عیسایان. تلک امانیهم دا د دوی ارزوګانې دي. قل هاتوا برهانکم ورته ووایه چې راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین که چېرې یئ تاسو رښتیني. بلا داسې نه ده من اسلم وجهه لله هغه څوک چې خپل ځان یې وسپارو الله ته، وهو محسن او دی نیک عمل کوونکی و، فله اجره عند ربه پس د ده دپاره دی اجر د ده د رب سره. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به وي هېڅ یره په دوی باندې او نه به دوی غمجن کیږي. په دې رکوع کې الله رب العالمین د یهودیانو د بل شرارت ذکر کوي
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به ناست و، د نبي صلی الله علیه وسلم ارشادات به یې اورېدل. بنده حیران شي چې دا زړونه تور شي د ګناه نه، نو چې د نبي صلی الله علیه وسلم مجلسي او د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه قرآني او په دې بدنصیب باندې هغې هم اثر نه کوو. په دغه وخت کې به هم دوی شرارتونه سوچ کول. د راعنا مطلب نه دا دی چې موږ سره لږ رعایت وکړه، مطلب موږ ته دا خبره بیا ووایه پوه یې پې نه شو که نه، څنګه چې موږ خلک وایو چې دا خبره څنګه ده، لکه توجه سره چې موږ بیا راته ووایه. نو دې شرارت دپاره به دوی داسې وی چې راعینا داسې به یې راوږده کو، دا راعینا به یې راوږد کو. نو چې دا راعینا اوږد کړي نو د دې بیا مطلب چې عیش پنکیه، نعوذ بالله استغفر الله. دې بدنصیبو یهودیانو به نبي صلی الله علیه وسلم ته په دې طریقه باندې هغه د خپل د زړه هغه دغه چې و حسد او هغه بغض هغه به یې په دې طریقه رایستو. مسلمانانو ته خو پته نه وه، مسلمانانو به هم دغه ټکې وې. نو الله رب العالمین دا خبره نه وه خوښه او مسلمانانو ته یې دا ښکاره کړله چې تاسو انظر نه وایئ، چې موږ ته انتظار وکړه. لکه دغه راعینا لفظ مه وایئ، دغه لفظ د سره مه وایئ، ځکه چې په دې کې دا بل لفظ دوی جوړی، تاسو دا مه وایئ. انظرنا او واسمعو خبره په توجه اورئ. او الله فرمایي د داسې کافرو دپاره دردناک عذاب دی. دوی څه وایي چې د الله رسول نه پوهېږي، نو الله خو پوهېږي که نه، د غیبو خبر خو الله ته دی، نبي صلی الله علیه وسلم ته خو نشته. خو چې الله ورته وښو نو بیا صحابه هم پوه شول. بیا الله رب العالمین فرمایي دا کافر چریم دا خبره نه خوښوي چې په مسلمانانو باندې دې څه خیر راشي. لکه دوی دا نشي برداشت کولی چې مسلمانان کامیابیږي نو بس یهودي او کافر په دوی باندې څه چل کیږي، لکه دا د مسلمان بری نشي بیا منتې. دا ځکه الله رب العالمین موږ ته دا فرمایي چې د قیامته پورې په دې پوه شئ چې یهودي او کافر مشرک دا ستا خیرخوا نشي کېدی. لہذا تا ته چې هغه څه وایي یهودي کافر چې تا ته څه وایي نو ته مسلمان او هوښیار اوسه، ته هوښیار اوسه دپاره دی چې دې تا ته نقصان در ونه رسی به حیثیت اجتماعي او د ملک په حیثیت باندې هم او د انفرادي او مسلمان په حیثیت هم د دوی د چالونو نه ځان بیدار ساتل پکار دي. بیا د یهودیانو کار دا و چې دا مسلمانان په څه طریقه په شکمن کې د قرآن او د نبي صلی الله علیه وسلم متعلق که نه، نو چې په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې هغې ته منسوخ آیتونه ویلی کېږي. منسوخ آیتونه داسې دي چې لکه الله رب العالمین اول یو حکم راولیږو نو بیا به یې د هغې نه پس به بیا د هغې پسې بل حکم راغی. لکه اول حکم داسې راغی چې د مانځه په وخت کې به تاسو شراب نه څکئ، نشه به نه کوئ که نه، ځکه چې د ټول عمر شراب څکونکي خلک وو د بچپن نه، نو داسې یک دم چې تو ورته ووایې نو بیا به کېدای شي ډېر خلک د دې وجې نه اسلام نه راوړو چې مونږ خو شراب نه شو پرېښودی که نه. نو اول ورته مسلمانانو ته ورو وویلی شي دا ښه شی نه دی، نو ډېر پکې داسې و چې صرف هغه د مانځه خبره ورته وشوه هو ایسته یې پرېښودل وی ښه دا خو دې مطلب دا شو چې د الله نه دی خوښ. خو ډېر داسې و چې لکه عادتا خبره یې که نه د وړوکې نشې نه سوارو نه خلک سګرټ نه خلک نشي اوړېدی، نو شراب خو غټه نشه وه. نو الله رب العالمین ته خو د دې خپلو بندیانو پته نه ما تا جوړ کړي پیدا کړي نو پته به ورته نه زموږ خالق دی که نه. نو زمونږ د مزاج مطابق الله پاک هغه احکامات نازلول او دا خو د قیامت پورې احکاماتو که نه، نور خو به بیا نه راځي، لہذا دا ښه مضبوط احکامات نازلیدل. نو چې اول یې صرف د مانځه دپاره شراب بند کړل چې په مانځه کې به شراب نشه نه کوئ، او بیا ورو بل حکم بیا راغی چې اوس شراب چې دی نو مکمل حرام شو. نو دې یهودیانو غوبل جوړ کړی دا څنګه د الله کتاب دی، اول یو شان خبره او بیا بل شان خبره. د روجو خبره وه، اول داسې د روجو خبره وشو چې که څوک نوی شی جو نیسئ که نه شی نوی جو مه نیسئ، فدیه ورکوئ که څوک مالداران یا وسم کېږي طاقت هم کېږي. بیا حکم راغی نه چې که مالدار دی او که غریب دی یو شانتې روجې فرض دی نیسي به هغه به یي چې بیماره یا مسافر مجبوری د لاسه نو هغه خالی بیا به راګرځوئ. نو دوی په هغې باندې هم هنګامه جوړه کړه. وایي دا څنګه خبره ده، په دې کې خو آیتونه لکه دغه کېږي. نو الله رب العالمین دلته د هغې جواب ورکړی دی، ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها. الله فرمایي زه چې یو آیت منسوخ کومه، یعنی په هغه اوس خو په قرآن کې هغه پراته دي خو عمل پې نشته دی، ځکه چې ورپسې آیت پسې راغی نو عمل په هغې شو. خو دومره راته پته ولګېدې چې د الله څونه مهربانه رب دی چې اول راته په نرمۍ سره احکامات بیان کړل او بیا یې راته سخت کړل دپاره دی چې مونږ دغه شو عمل کوونکي شو.
نو الله فرمایي چې نه منسوخ کوم زه یو آیت او که زه نه یې مونږ هیرو دا زما نه هیر نه یي الله فرمایي خو یا هغه شانتې بل راولو د هغې نه بهتره راولو ولې تاسو ته پته نه ده چې الله خو بادشاهي اسمانونو د ځمکو ده د الله نه څه خبره هیریږي نه او بیا الله رب العالمین فرمایي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې تپوسونه مه کوئ څنګه چې د موسی علیه السلام نه یهودیانو تپوسونه کوئ لکه څنګه چې د غوا د خبره وه که نه څنګه غوا ده او رنګ یې څنګه دی او عمر یې څونه دی او دا او دا او پته نشته څه قیسې او دغه یې جوړې کړې دپاره دی چې مونږ لکه د دې خبرې نه بچ شو نو دغه شان د یهودیان چې دی دا په سوال کولو کې ډېر زیات لکه داسې د بني اسرائیلو دا قوم په دې مشهور و چې داسې بې معنې لکه هېڅ ضرورت به یې نه و او فضول سوالات به یې کول نو دا هم د یهودیانو شرارتونه وو نو دغه شان چلونه بیا مسلمانانو ته وی مسلمانانو به د نبي صلی الله علیه وسلم نه کول هغو خو نه پوهېدل که نه نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې تاسو دا عمل مه کوئ لکه چې د کمې خبرې ضرورت یي هغه خبره کوئ چې د کمې خبرې ضرورت نه یي ستا اسلام او دین ته څه فایده او نقصان نه رسي نو د دې خبرو نه فایده څه ده لکه ولې بل بنده نه خلک دا تپوسونه وکړي که نه ځینې بنده ډېر زیات سوالونه کوي لکه اوس ما او تا د یو بل سره میلاو شو فرض کن اوس مطلب د یو انسان په دن ذاتي ژوند کې او یا په داسې خبرو کې ځینې خلک وچ په وچه دومره زی بنده حیران شي چې د څه انټرویو رانه اخلي که نه اکثر سوالګر یې راشي خیراتي راشي او بس د خیراتي نه هم دومره ډېر شي سوالونه وکړي چې خیراتي عجز په ځان پسې اریان کړي خو بس 10 روپۍ که ورکوې ورکوه که نه ورکوې جمعه ورکوه که نه نو په دې فضولو خبرو باندې خپل وختونه هم مه ضایع کوئ د انسان سره خو دا وخت یو لمحه قیمتي ده که نه د قرآن و حدیث پوهه حاصلوئ هغې له وخت ورکوئ بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا یهودیان غواړي چې تاسو د ایمان نه پس کفر طرف ته بوځي ځکه تاسو نه بل شان تپوسونه کوي په خبرو کې تاسو انخلئ الله فرمایي یا دوی حسد دی نو معافي کوه درګذر کوه د الله حکم به راشي نو بس د الله حکم بیا راغی او د الله حکم داسې راغی چې د دوی سره جهاد وکړئ د دې یهودیانو سره پاک نبي صلی الله علیه وسلم صحابه و جهاد وکړو بنو نظیر چې وو هغه د ذلت سره جلاوطن شو د مدینې نه وشړلی شول او وروسته بیا په جزیه ورکولو مجبوره شول او دغه شانتې بنو قریظه قید شول او بیا قتل کړلی شول او د هغوی ښځې او بچي چې دي هغه لونډیانې غلامان جوړ شو که نه بیا الله فرمایي منځ قایم ساتئ زکات ورکوئ که تاسو وګورئ نو بار الله رب العالمین د مانځه او د زکات دغه کړی دی دا فرایض دي د دې ډېر زیات خیال کوئ مسلمان مؤمن هغه دی چې هغه مانځه 15 وخته پابندي کوي او د خپل مال نه زکات وباسي او بیا الله فرمایي وایي دوی وایي چې جنت ته به صرف یهودیان او نصارا داخلیږي دا د دوی ارمانونه دي بلکې الله ښکلی جواب ورکړی بلا من اسلم وجهه لله خبره په یهودیت کې او په نصرانیت کې نه ده که د هر پیغمبر اولاد یې بنده خو د الله یې که نه خو چې ایمان دې راوړو او نیک عمل دې کوو الله ته دې خپل ځان سپارو خپل ځان سپارل دې ته وایي چې په هر حالت کې د الله فرمان بردار یې نیکوکار یې نو د الله سره ستا اجر دی الله د چا اجر نه ضایع کوي الله رب العالمین خو دومره مهربانه رب دی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې هغوی وفرمایل چې کله یو بنده اسلام راوړي په ټیک طریقه سره نو د ده چې په کفر کې څونه بدۍ کړي دي ټولې ته الله پاک لرې کړي سوچ وکئ که نه او د دې بنده چې کوم حساب کتاب نوی شروع شي د اسلام د راوړو نه پس نو هغه به داسې چې د هر نیکۍ په بدله کې به وله 10 نیکۍ ورکوي او د 200 پورې الله پاک ډېری که چاله وغواړي او چې بدي کوي نو دغه یوه بدي به ولې لیکي او سره د دې چې که دې توبه وباسي نو هغه وله الله پاک معاف کړي د بخاري شریف حدیث دی که نه سوچ وکئ که نه چې د جاهلیت په وخت کې کم کارونه شوي دي که نه نو د ګناه نو هغه وله الله معاف کړي لکه چې دوه ډوکړی نه او بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنهم چې ما په جاهلیت په دور کې چې دی نو صدقې مې ورکړي دي غلامان مې آزاد کړي دي صله رحمي مې کړې ده لکه د ښه کارونه مې کړي دي خو زه خو نه پوهېدم کافر ومه نو د هغې مت ثواب میلاویږي نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او ستا تیرې شوي نیکۍ چې دي هغه به بحالي ګوره ګناهونه راله معاف کوې نیکۍ به هم بحالي
نو حکیم بن حزام رضی الله عنه فرمایي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله مې د قسم ما چې په جاهلیت کې کم د نیکۍ کارونه کړي دي یو کار به تې هم وس نه پرېږدم دغه کارونه به اوس د اسلام په حالت کې هم کومه نو سوچ وکړئ الله پاک به له د هغې اجر ورکوي او هغه وایي سلو خانې الله په لار کې ورکړل او سل غلامان یې آزاد کړل د اسلام په حالت کې ځکه چې دی د جاهلیت په دور کې هم کړي وو سوچ وکړئ که نه الله پاک به له د دې هغه شان بدله ورکوي الله فرمایي چا چې خپل ځان الله ته وسپارو ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه به بیری نه به دوی غمجن کېږي الله دې موږ ټول په دغه بندګانو کې شمار کړي آمین ثم آمین صدق الله